خانمۍ کې په دې لار باندې تېرېدم موټر سایکل کې لږه څه مسله رااله نو مصري وی چې اول لاړ شه دا سرویس کا نو چې دلته رالم او سرویس والا ته مې خبر وکړه چې یاره دا موټر سایکل دی خو دا ډېر زیات خیرن دی خیر زما موټر سایکل خو لګیا دی سرویس کوي دا تاسو کتی شئ سرویس کړي خو موټر سایکل یې موږ ډېر ځای کې دي خو په پیله ځل باندې چې کومه صفایي کوي استاد جي لګیا دی خو هغې سره بیا دا موټر راغی موټر چې راغی د دې د انجن ته تاسو کتی شئ ډېر زیات خیرن دی ډېر زیات خیرن دی نو دا صرف مقصد مې دا دی د خوارۍ پورې لکه صحیح د پیسې به دوی د 500 په ځای به زره لي د زرو په ځای به 1200 روپۍ لي خو ګاډې چې کوم دی هغه به ځان ښیي دا تاسو کتی شئ د انجن دی د دې چې کله سپۍ وشوي او زه دلته کې وم موجود وم نو د دې ګاډي د سپۍ ویډیو به هم زه تاسو ته بیا ښیم چې دا ګاډي څنګه ښکلي کېږي څنګه یې صفا کوي څومره خواري ورسره کوي نو هغه ویډیو به زه ټوله تاسو ته دلته کې په دې ویډیو کې شیر کوم دا ګاډي تاسو وګورئ دا تاسو کتی شئ بالکل د دوړو مړو کې ښه ولاړو یا چې کوم دی پته نه لګي چې 2 میاشتو شوې یا میاشتو شوه دا ګاډي چې کوم دی دا سرویس شوی نه دی نو چې دا ګاډي سرویس شي بیا به هم زه تاسو ته ښیم نو که کوم ملګري وایي چې یاره موټر سایکل هم ډېر زیات خیرن دی او پاکېږي نه نو هغوی خانمۍ ته دلته راتلی شي خو دوی بس دې ګاډي له چې کوم دی صفۍ به چالو کوي د ګاډي د صفۍ مقصد دا دی لکه څنګه چې هلک یا د جینۍ واده وي او بیوټي پارلر ته لاړ شي که نه نو دوی بس دوی له میک اپ کوي نو ګورو هغه ویډیو هم بیا زه تاسو سره شیر کوم موږ سره اوسئ ښه استاد جي دا هم پې څه ور واچوله دا کیمیکل دي دا به څه کار ورکوي دا مکمل دا کلر داسې دا به بالکل سیلور چې څونه سیلور دی دا به داسې کېږي که زما لاس ورته ور رسي که نه ور رسي دا به صفا کوي دې ګوتونو کې یا کومې ګوتو باندې یا زنګونه داغونه دا د کلونو څخه دا دې سره صفا کوي په دې علاقه کې خو داسې کار څوک نه کوي دا په غونډه کې بیخي کې نشته دا چا ته نه ده دې پته لګي نه دا کولی د لسو کالو څخه نه راوله دا به زه بالکل داسې کلر کې در کوم نه چې اوس راغې د کپنۍ نه جی بالکل د باندې به توروالی نه راځي خلک وایي دا ته تیزاب استعمالوي که داسې استعمالېدو ورته یم نه چې ستا د انجن څه نقصان کېږي هغې زه ذمهوار یم رنګ به نه بدلوي توروالی به پرې نه راځي خپل چې کوم د کمپنۍ نه بارجل نه ګاډۍ راځي هغسې کلر به تا ته دلوي ماشاءالله قدرمنو کتونکو تاسو کتی شئ دا هغه ګاډی دی چې کوم مخکې شروع کې تاسو کتی شئ په دې ویډیو کې څومره خیرون او اوس داسې تاسو کتی شئ استاد جي ډېره زیاته خواري او محنت کوي دا راته ووایي چې دا خو داسې چې تاسو له سړی د 80 کالو ښځه راولي او بوډۍ وي هغې نه خو هم تاسو سمه جینۍ جوړوئ بالکل ښه ذمهوارۍ سره زه هر یو ګاډي والا ته یم چې ته مطمئن نه وي ما دلته روپۍ هم مه راکوئ دی زمونږ بس دا محنت دی او حلاله روزي چې ګټي دا انجن قسم دی چې ما له داسې ګاډي راشي خلک وایي زه دا خرڅومه زه ورته یم دا ګاډی له زه صفا کوم نور څه مسله خو نشته نه یاره وایي دا انجن کمزوری دی او خراب شو دغه شو نه شو صفا کولی دا نه کېږي زه یم زه دا کوم ښه ذمهوارۍ سره الله کوم دا راته ووایي استاد تاسو چې کوم کیمیکل استعمالوئ نو رنګ ته انجن ته خو نقصان نه ورکوي بالکل هېڅ قسمه نقصان نه ورکوي دا کیمیکل عام میلاویږي د بازار کې خو چاته دې پته نشته دا سرویس والا یې راوړي بس څوک وایي یاره انجن یې تور کړو څوک څه وایي خو زه ورته ښه ذمهوارۍ سره ورته وایم چې ستا انجن کې به هېڅ قسمه مسله نه ده ستاسو لوکیشن او د رابطې نمبر رابطې نمبر خو په دې دیوال مې هم لیکلی دی او داسې به مو وایم 0305 94 388 نمبر مې دی او اوس موجوده وخت کې د خانمۍ کې دا ځای را سره دی او د پټکي چوک کې یو نوی فن جوړ شو دغه کې یو ځای دی نو انشاءالله دې ورځو کې هم خبره وشي نو هلته هم لکه د 400 چې کوم ملګري دي د تورامزو یا د دغې طرفونو هغوی به بیا هلته ځي بالکل هغوی به هلته راځي اوس هم ځي ما له مردان نه دا ګاډي راځي د بارګین ګاډي راځي او داسې به یې زه کوم ذمهوارۍ سره